السلام علیکم ملګرو بریکینګ نیوز نوی راغلی دی عمران خان رهایی د حواله سره چې عمران خان رهایی د پاره په های کورټ او سپریم کورټ کې مطلب درخواستونه جمع کړل شوی دی بل عمران خان خزي بشرا بیبي ته هم عمران خان سره ملاقات د پاره اجازه ملو نه شونن داغه د پاره هم یو درخواست جمع شو چې کم از کم د عمران خان فیملی عمران خان سره ملاقات کول شي خو هغه درخواست چې کم دی اپروو نشو بل وکیلانو د جج همایون دلاور خلاف غټه فیصله کړې ده او په لندن کې هم د جج همایون دلاور خلاف الته هم سټرایکونه شوی دي احتجاجونه شوی دي الته هم داغه د لپاره مشکلات جوړ شوی دي اسلام آباد های کورټ جج عامر فاروق خلاف هم پی ټی آی عدم اعتماد کړی دی د اسلام آباد های کورټ چې کوم جج دی عامر فاروق داغه خلاف هم د پی ټی آی کارکنان د پی ټی آی وکیلانو عمران خان عدم اعتماد کړی دی بل پی ټی آی دا داوا هم کړی دی چې عامر فاروق جج عامر فاروق او جج همایون دلاور په شریکه باندې د عمران خان خلاف یو غټ سازش چلول دی او عمران خان چې نن غیر د نو پدې کې د جج همایون او جج عامر فاروق چال دی بل عمران خان ته جیل کې سہولیات 1 کلا سہولیات ورکولو د لپاره درخواست جمع شوی دی د عمران خان باره کې سبب درې څلور سيزونه داسې چې داغه فیصله به سبا کیږي کم دی سره په دې ویډیو کې ډیسکس کوم خو نه پیله عمران خان د لپاره چې کم درخواست جمع شوی چې په اٹک جیل کې داغه د لپاره سہولیات عمران خان ته ورکړل شي نو په اٹک جیل کې داسې سورسز نه داسې خبرونه راځي چې په اٹک جیل کې سہولیات نشته دي نو سہولیات د لپاره به عمران خان خامخا اډیاله جیل له منتقل کیږي د درخواست هم الریډي د عمران خان وکیلانو جمع کړل چې عمران خان د اٹک جیل نه اډیاله جیل له منتقل کړل شي او الته د عمران خان له 1 کلا سہولیت ورکړل شي بل د عمران خان باره کې چې کم درې څلور سيزونه دي چې دغه فیصله به سبا کیږي چون کې نن اون شو نن په سوجو نشو هغه هم د ویډیو لاس کې ډیسکس کوو خو چې سبا به کم غټي فیصله د عمران خان کیږي کمی د عمران خان باره کې لومبۍ فیصله خدا عمران خان سره د خپل وکلا او فیملی ملاقات درخواست هم جمع شوی دی او د 1 کلا سہولیت هم جمع کړل شو نن په های کورټ کې جی نن په دې فیصله نشو د عمران خان وکیل جج عامر فاروق ته وی چې نن خو هم فیصله نه کې حکم از کم مونږ ته اجازه راکړه چې مونږ عمران خان سره ملو شو نو جج چې کم دې سو وکیلانو ته عمران خان سره ملاقات د لپاره اجازه ورکړه ده خو بشرا بیبي له اجازه نه ده ورکړه چې د عمران خان فیملی چې کومه ده یا دغه خزه هغه له چاله هم اجازه نشته چې عمران خان سره ملو شي بل همایون دلاور فیصله خلاف اپیل اسلام آباد های کورټ کې جمع کړل شو یعنی عامر فاروق فیصله جج همایون دلاور ته ولېګل مخکې چې کوم فیصله وا هغه جج عامر فاروق له مطلب دا درخواست جمع کړل شو خو جج عامر فاروق چې کوم دی هغه فیصله همایون دلاور ته ولېګل جی سپریم کورټ توشاخانه کیس کې درخواست منظور کړي او کیس خپل نمبر هم ملو شو چیف جسټس اف پاکستان عمر عطا بنډیال با اوس د دې کیس فیصله کوي بل سپریم کورټ کې نن د عمران خان وکیلانو هم درخواست جمع کړو جی د توشاخانه کیس چې هغه درخواست منظور کړل شوی دی او هغه درخواست له کیس خپل نوم هم ورکړل شو مطلب چې کیس ته جمع کې عدالت کې نو عدالت کې هغه له خپل نوم ورکړل کیږي خپل نمبر ورکړل کیږي نو هغه نمبر د عمران خان توشاخانه کیس له ورکړل شو د عمران خان رهایی پروسس شروع شوی دی اوس کم معاملات شوی دي دا هم اوري عمران خان چې کم د رهایی پروسس د خو الریډي د عمران خان وکیلانو شروع کړی دی هغه نه پس چې کم پروسس دی نواز شریف د نگران وزیر اعظم نوم فائنل کړی دی نواز شریف د ملک نه بګوړه جی په هغه باندې د کرپشن کیسز ملک ته واپس راځي نه او هغه اوس هم اختیارات لري چې د ملک نگران وزیر اعظم نومونه هغه فائنل کړی دا د مون یو قسم له عوامو بدقسمتي بول لګوایو بل الیکشن به هم لټ کیږي ځکه رانا سنولا بیان ورکړ چې 2023 د الیکشن کال نه دی مطلب الیکشن چې کم دی اب هم لیټ کیږي ځکه نوې مردم شماري به کیږي او خامخا مردم شماري کې سلور میاشتې لګي بیا د الیکشن تیاری وي نو ټایم به پکې زیات لګي نو 2023 کې مطلب نومبر دسمبر اکتوبر کې ایکسپیکټډ و چې الیکشن وشي هغه مطلب کینسل دی بل جج همایون دلاور عدالت نه بهر هم پرون غټ احتجاج شوی دی اخر پولیس د جج همایون دلاور عدالت نه کانټاتار ته وړو چې څوک ورته ورنشي یا څوک غټ نقصان ورنکي یا د غزیله څوک نه رسید جج همایون دلاور چونګه په خپل دغه کې شترم نه خپل روم کې یا هغه چې کم عدالت ته کې هغه شترم نه خداغه نه بهر چې کم دی وکیلانو غټ احتجاج کړي د همایون دلاور چې کم جج دی داغه د عدالت نه بهر نو تر اوسه پورې دا اپډیټس چې تاسو سره په دې ویډیو کې شریک د ویډیو کتلو زیاته مننه نیکسټ اپډیټ د لپاره پیج فالو کوي ډیره زیاته مهرباني والسلام